بل حدیث کې راغلی دی د مدینه منورې نه به یو مؤمن راوځي او دا هغه مؤمن دی چې اخرنی دجال وجني د نه وروسته به دجال مړ نشي کولای. دا مؤمن به مدینه نه راوځي او د خلکو ته وایي چې اے خلکو دا ګوره یقیني هغه دجال دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږ راولیو د دې خبره ونه مني. د خلکو ته به دعوت ورګي ایست دجال به دا مؤمن راولي شي او ورته وایي چې په ما باندې ایمان راوړه. دا به ورته وایي زه په تا باندې ایمان نه راوړم. چې د ایمان نه انکار وکړي دجال به خپلو ملګرو ته ووایي چې دا انسان ونیسئ دا مؤمن. وایي دا مؤمن به راونیسي او څه به یې ملئ وای په توره باندې به دا انسان او دا مؤمن ووایي او دا به دوه ټوکړي کړي او په دې منځ کې به دجال تیر شي او بیا به ووایي چې ای خلکو که چېرته زه دا انسان را ژوندی کړم تاسو به دا ومنئ چې زه ستاسو رب یم. دا انسانان به ورته وایي بالکل که دا دې را ژوندی کړم موږ تا منو چې ته زموږ رب یې. الله رب العالمین به اختیار ورکړی ایسه دا انسان به بېرته را ژوندی کړي. چې کله را ژوندی کړي نو ډېر انسانان په دې ځای کې کافران شي کفر به وکړي او دا انسان به د خلکو ته وایي چې ای خلکو اوس زما یقین راغی چې دا یقیني دجال دی د دې نه ځان وساتئ په دې باندې ایمان مه راوړئ. دعوت به ورکوي دې خلکو ته. نو دا دجال به بیا غوسه شي او به وایي چې زه تا بې وژنمه. نو دا انسان به ورته وایي زه د یو ګره دې وجلی یم دوباره ته ما نه شی وجلی. دا به توره راوالي په دې مرۍ به له رالګوي او علالۍ به الله رب العالمین به د دې مؤمن دا مرۍ داسې کړي لکه وسپنه توره باندې به وایي خو لیکن دا بیا نه غوڅوي او دا به ته ته دوباره ما نه شي وجلی. دا دجال به په دغه ځای کې وشرمېږي. نو دجال به ووایي چې زه دا انسان اور ته اړوم اور ته یې اچوم. نو دا چې کله اور ته ورواړتی نو هغه اور نه دی اصل کې هغه باغ دی. نو هغه انسان به باغ ته داخل شي. د دې نه وروسته به دجال نور انسانان نه شي وجلی.